مانلا ته د لړ ځای سم مانلا ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا الله يا الله پاک دې ځوانان چې موږ د شهر لپاره د نورو خدمتونو توفیق ورکړي من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو د مخه زه د دې وطن د دې ښار د ځوانانو زموږ سره چې کوم سپین ږیري ځوانان را سره دي او کوم میډیا والا راغلي نن په ګڼ شمېر زه د دې کور ودانۍ وایم د ولسي خدمت فاونډیشن مقصد هم دا دی موږ خلاص کړی د دې دپاره دی چې دا به د هر قسمه سیاسي قبایلي مذهبي تعصبه څخه لرې وي زموږ به د دې ښار دپاره د دې وطن دپاره د علاقې دپاره هر جایز کومک دپاره تیار یو دفتر مې پراخ د دې دپاره کوي راشفټ مې د دې دپاره کوي چې زموږ د دې ټوله ښار بلا تفریق زموږ د ولسي خدمت فاونډیشن ځوانان چې دي هغه خدمت کوي زموږ اونلی زموږ اول و آخر مقصد دا دی چې موږ دې قام ته دې وطن ته دې علاقې ته بلا تفریق خدمت وکړو دا زموږ پروګرام دی په دنیا کې موږ ته تر ډېر ښه معلومه دی چې داسې ادارې په علاقه کې د خدمت کولو کارونه روان کړي وي هغه علاقو دپاره ډېر غټ سهولیات دي نو دا د ناظم صاحب نعیم ناظم صاحب ډېر غټ کار دی د چمن پر ښار باندې خاص کار هغه کسان هغه ماشومان چې کوم ایجوکیشن کوم اسکولو کوم اګایي کوي دي او هغو ته کوم داخلي ورکوي خاص کار ایجوکیشن په دغه سره نو دا ډېر غټ خدمت دی او زموږ د علاقې دپاره د داسې فاونډیشن د داسې ادارو ډېر سخت ضرورت دی ولې موږ دلته د ډېرو شیانو څخه اګایي نه لرو نو دا یو اګایي هم ورکوي او بلکې د ښار خدمت هم دی نو موږ غواړو چې د ښار کوم غټ بزنسمینان دي او کوم ګورنمنټ کوم خلک چې دي هغه د دې فاونډیشن سره او د داسې کارو سره زیات تعاون وکړي ولې په دې باندې چې دا یو خدمت د علاقې دپاره او موږ غواړو چې داسې خدمتي ادارې په چمن کې زیات شي چې دا دفتر نوی خلاصو دا ته تیرو لسو کالو څخه زیات ولسي خدمت فاونډیشن د دې ښار خدمت کوي په ډوله ډولو طریقو صرف دا دفتر دی چونکې زوړ دفتر یا کوچنی و یا زوړ و هغه نوی ځای ته شفټ کوي داسې نه دی چې دا نوی دفتر خلاصولو دا دفتر زوړ هم ولو 10 کاله څخه ډېر زیات وقفه کېږي چې د هغه څه دا خدمت دی جاري کړی دی یقینا زه غواړم چې په ښار کې لکه نعیم ناظم صاحب او نور دغه ځوانان چې د ده سره ورسره دي کارت دی هم نه دی ځوانان د ده سره ملګري ورسره دي د ښار که د شناختي کارت مسله یې که د امن و امان مسله یې که د اسکولو د بچیانو مسله یې په ښار کې د شعورو د آګاهي یو مهم بعضې داسې مسلې راسي په شناختي کارت کې مسله یې زموږ د عوامو سر نه خلاص د هغه نعیم ناظم صاحب د هغه ټیم سر ورخلاصي د افیسر کله کله لږ د لیندین په خوا ټالۍ وي بیا نو چې دغه ولسي خدمت فاونډیشن یا داسې د ښار ځوانان ورپورته سي بلکې زما موټو دغه د زما مرام دغه دی ایمني ام پی آر سړی جوړېدی سي چې څه وخته د عوامو څخه په وعدو باندې ووټونه واخیستله بیا ولاړ سي هلته په سرکاري لنډ کروزر کې سپوري هلته په لکا ورپوی تنخواه کې دا ته زه خدمت نه وایم خدمت دا ته وایم زما موټو دغه ده چې سرکار دې آینده څه که کونسلر جوړېږي که ناظم جوړېږي که ام پی ای جوړېږي د هغه سړي باید چې کم سے کم په یو ښار کې یو اداره موجود وي یو هسپتال موجود وي د ښار د ښاریانو د خدمت چې یو اداره موجود وي بیا دې هغه ته لایقت ورکړي هغه ته دې ابیلیټي ورکړي چې هغه ام پی ای سي ام این ای سي کونسلر سي ناظم سي الرحمن الرحیم موږ د تمام ښار د تمامو خلکو علاقو څخه دا توقع لرو چې دوی ټوله داسې خدمت وکړي لکه نعیم ناظم چې کوم وخت دا پولیسن دفتر خلاص کړی دی په دې کې ډېر بچیان د راویا د راتیا زیات بچیان دي په دې کې کار کوي او هغه داسې بچیان دي چې انشاءالله په ډېرو دا دغه اخیستي دي ځایزې اخیستي دي چې اوس دوی پر اول نمبر پر دوم نمبر پر دریم نمبر باندې راغلي دي نو موږ د ټولو خلکو څخه پر دې باندې دا دغه کوو د ده شکریا ادا کوو چې د دونه کې خدمت وکړي د نورو خلکو پر دې باندې سر خلاص شي او د دې سره خدمت وکړي د دې سره امداد وکړي سرکار ته هم و دغه ته هم و ټولو ته موږ دغه کوو السلام علیکم
کلر یم او کبر یم بولان که په خیبر یم یوه وینه یم یو تن یم یو کام او یو ټبر یم یوه وینه یم یو تن یم یو کام او یو ټبر یم د ننګ د تورې موټی د ښاغلي میرویس خان یم خان یم وطنه روزلی د یم ځوان یم ځوان یم وطنه خاپوړي مې د ستا په غېږ کې کړي دي افغان یم افغان یم وطنه روزلی د یم ځوان یم ځوان یم وطنه روزلی د یم ځوان یم ځوان یم وطنه خبر یم بولان که په خیبر یم